السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورور تاسو ملګری جنید خان راغلی یم تاروله قاسم علي بیگ له کاری احسان الله صاحب را سره ولاړ دی. د مدرسې افتتاح وه، ډېر زبردست طریقې سره دی د مدرسه روانه کړې ده. دی نه څه معلومات کوو، دی له څه مشکلات دي او ستاسو ضرورت دی ولا د مدد، نو دی سره پیله خبرې کوو. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ثواب په نیت باندې شریک کړئ ځکه صدقه جاریه ده. د دې بلډینګ ویډیو تاسو له پر سکرین باندې ښکاري، دی کې ډېر کار پاتې دی. پیله دی سره خبرې کوو، دی دا خبرې اورئ. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ښه یې قاري صاحب؟ ټیک ټاک الحمدلله. ستاسو د راتلو مونږه ډیره شکریا ادا کوو. الله تاسو په عمر کې برکت. تابعدار یو موږ ستاسو خلکو د خلکو د خپل خور یو، هر ځای کې به تاسو له لاس په لار ما ولاړ یو. تاسو له دا مدرسه تاسو سٹارټ کا دا سٹارټ څنګه تاسو کا مطلب دا زید تاسو خپل پرسنل زیمو دی یا دار چا ډونیټ کړی دی او دې کې څه مشکلات دي تاسو له اوس؟ دا جی زموږ د کوړی مدرسې نه فراغت شو او بیا د مدرسې سره زموږ ډیر شوق او یو دینی جذبه وه، یو جوش او خروش و. نو مونږ د اساسې په پیسو باندې وایشتو او اساسې را له چا سره راکړو. په دې باندې اوس تقریبا 22 لک روپۍ به قرضه ده او کار مو شروع دی. ستاسو مخامخ دی نن شیخ ادریس صاحب مو راغلی هم دې دپاره د مدرسې افتتاح وه او د خلکو ته هم ښکاري زمونږ هېڅ قسمه پیسو ته ضرورت نشته. زمونږ خښتې ته ضرورت دی، سیمټو ته ضرورت دی او سیخ ته ضرورت دی. په خپله د راشي مدرسه دې وګوري او رب ذوالجلال په خپل عظیم کتاب کې فرمایي سورت قصص آیات نمبر 77 واحسن کما احسن الله الیک. الله وایي داسې احسان وکړه څنګه احسان در باندې ما کړی دی. نو د ټولو په خدمت کې دا گزارش دی چې مدرسه دې راشي وګوري، ځای دې وګوري او په خپل لاس تل سره وړي، په خپل لاس تل سره ولګوي. زبردست. دا مدرسه چې کومه ده د لوکیشن چې کوم دی واب ډاکاونۍ ته مخامخ قاسم علي بیگ کلی دی او قاري صاحب ډېره ښه خبره وکړه. که څو خپله راتلی شئ بالکل خپله راشئ، خپله وزټ وکړئ د دې ځای، خپله د ځي حال احوال والئ او چې څه قسم ستاسو خدمت څه قسم مدد تاسو کولی شئ دی سره وکړئ ځکه دلته ډېر زیات طالبان دی سره دي. تاسو له پر سکرین کې ښکاري دی اوس د هغوی داسې پراپر ځای نشته او بلکې لا دی دا اراده ده چې دلته مسافر طالبان هم موږ سره وي د سبق دپاره، د علم دپاره، د حفظ دپاره. نو ټونه بیسټ انویسټمنټ په دنیا کې هم په دې مدرسو باندې دی. کورونه او بلډینګونه خو مو ډېر جوړ کړه، پاتې کېدو والا سبا مو بچي جنګېږي. دا یو داسې انویسټمنټ دی چې دا تا وکړو نو جنت کې به الله پاک محلونه درکړي. نور قاري صاحب که نور ستاسو درخواست دي ساپیلی دي خلکو نه؟ بس زمونږ دا اپیل دی چې دا مدرسه او دا جومات په هسې خدای پاک جوړوي. دا زمونږ ایمان دی، یقین دی او دې کې الله د هغه چا فیصله کوي چې الله ته څوک خوښي. نو ډېرو خلکو موږ سره تعاون کړی دی او کوي لګیا دی. موږ ته تقریبا خښت هم چا لږه ډېره منلې ده او سیمټو ډېره ښه ضرورت دی، سیخ ډېره ښه ضرورت دی او بس خلک دې په خپله باندې راشي دا مدرسه دې وګوري او چې څه د زړه نه منلي بس هغه دې پکې په خپل لاس باندې ولګوي. موږ هېڅ قسمه بالکل انشاءالله الله به پوره کوي، الله پوره کولو والا دی. بس دا یو شارټ غونټې ویډیو وه، دی له ډېر زیات انتهایي ضرورت دی دا ستاسو د مدد. نو ویډیو مخکې شیر کوئ، که څوک مدد نه شئ کولی ویډیو خو مخکې شیر کولی شئ، کیدای شي ستاسو په شیر باندې څوک نه څوک راشي دلته ودی دا مدد وکړي. نو ډېره زیاته مهرباني. والسلام.